چا یو واره دا وویل سبحان الله وبحمده یو لک څلرویشت زره نیکۍ الله پاک و ده ته پر یو واره ویلو باندې ورکوي. بیا بخاری حدیثه نقل کړی، امام بخاری صاحب فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام که سړی سل واره د ورځې دا کلمه ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده چې دومره ګناه یې کړې یي لکه د سمندر ځګ راواخله، الله پاک به د ده په دا ویلو د ذکر هغه ګناه یې ورمعاف کړي چې د سمندر د ځګ څومره مقدار دی، څومره ځګ دی، څومره سمندر دی، الله پاک به دومره ګناه هم وما او تا ته معاف کړي. څومره لویه خبره ده عزیزانو، او څومره انتقه خبره ده. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ډېر اسانه ذکر دی. او د الله رسول فرمایي احب الکلام ان احب الکلام الا الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم پیغمبر علیه السلام فرمایي الله ته ډېر خوند ورکوي، الله ته ډېر خوند ورکوي، او دغه ذکر چې دی هغه د ځان دپاره ضروري او لازمي کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، طبراني حدیث ته نقل کړی دی، که یو سړی له تهجد بیریږي چې یاره زه به په نیمه شپه راپورته کېږم، بیا به زما خوب خرابېږي او بیا به زه مطلب دا خوب پرېږدم پلانۍ پلانۍ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای که څوک په دا بیریږي له دې بیریږي چې زه تهجد نسم کولی، په نیمه شپه راپورته کېدل تهجد کول ډېر ګران کار دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ډېر ډېر دا وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. هغه د تهجد ثواب څو د تهجد من څو ثواب او اجر لري، الله پاک و تا ته په دې ذکر کې د تهجد ثواب درکوي. ولګوي اندازه ولګوي. د الله رسول فرمایي یو سړی بزدله دی، او یاره که زه ولاړم جهاد لره نو سر به مې پرېسي، پښې به مې پرېسي، داسې به زه مړ سم، داسې به زه ولاړ سم، داسې به بچیان پاته سي. بزدله دی. د الله رسول فرمایي ته دا ډېر وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. فرق نشته، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. دا وایه هغه د بزدلۍ چې ته پاته ولې له جهاد له هغه لویې عبادته، الله پاک به وتا ته د هغه جهاد ثوابونه درکړي. کم سړی بزدله دی، کم سړی مطلب د خوب ډېر شوقي دی، تهجد نشي کولی، تهجد له نشي راپورته کېدلی، هغه د دغه تورې ډېر وایي. کم سړی د خپل سر د الله په لاره کې نشي شیندلی، بزدله دی، بې زړه دی، هغه د دا تورې ډېر وایي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړی بخیل دی، بخیل بخیل سړی بیریږي، هغه وایي یاره ما داسې په خوارۍ روپۍ ګټلې دي، ما داسې په خوارۍ دا 2 روپۍ پیدا کړې دي، نو زه خو نسم کولی چې دا روپۍ چې دي هغه خیرات کم یا صدقه کمه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا بخیل سړی دی دا تورې ډېر وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. هغه د بخل چې کومه ګناه ده د پر غاړه پرته ده، یا د 1 روپیو 2 خیراتوي او صدقه کوي، نه، هغه الله پاک به وده ته د صدقې ثواب ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یو سړی راولاړ سي د الله په لاره کې دومره سونه خیرات کی لکه غر، دومره سونه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه دومره اجرونه ثوابونه نه دي لکه یو سړی چې دا تورې ډېر وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. 1,40,000 زره نیکۍ په یوه حدیث کې د ابن کثیر، او بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي طبراني حدیث دی، هغه وایي 1,40,000 زره نیکۍ پر 100 واره ویلو باندې. زه کله کله دا ذکر ډېر کوم چې 100 واره ووایم نو خوا د 1,40,000 زره نیکۍ دی، نو بیا چې زه وایم یا الله د چا پر ما حق دی دا زه هغه ته وبخښم، که مړ دی که ژوندی دی، که ورک دی که ښکاره دی، که خپل دی که پرېدی دی، صحیح شو؟ دا ور وبخښم چې الله د قیامت په ورځ داسې نه زما عملنامه دا خلک راخلي. الله یې دا په چا پسې دا په هغه چا پسې ولې موږ
څه انسانان یو خامخا به مې بد کړي خامخا به مې غلط کړي پسې وایه په دنیا کې دا سړی فارغه که کنه د آخرت په ورځ چې در غاړه ونسي هغه ورځ ډېره سخته ورځ ده او ډېره مشکله ورځ ده او ډېره لویه ورځ ده او ډېره د ژړا ورځ ده د الله رسول فرمایي دومره به انسان وژاړي 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 چې د سترګو اوښکې به یې ختمې سي بیا به د هغه پر ځای وینه شروع سي وینه به هم ختمه سي دی به ژاړي د الله رسول فرمایي که غواړې په دا خپلو اوښکو کې کښتۍ هم چلولی سي هغه ستړې ورځ را روانه ده د هغه ستړې ورځې دپاره به موږ چیش کوو ان احب الکلام الا الله سبحان الله وبحمده بیا به یو سړی وایي یا مولوي صاحب دا خدا رقم ویل کېږي سبحان الله العظیم وبحمده یا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم داسې ویل کېږي وبحمده یا دا ټوله د الله رسول ښوولې دي ټولې ښوولې دي خو ما په هغو کې دا یو ذکر در وښوی چې سبحان الله وبحمده بس هره ورځ سل واره چې دا ووایه ډېر لوی ثوابونه دي ډېر لوی اجرونه دي الله دې را نصیب کړي